بسم الله الرحمن الرحیم. نانی پودکاسټ سره زه یم سید کبیر شاه. خبره اتره به کوو افغان مهاجرین باندې. افغان مهاجرین چې کوم دي هغه په خیبر پښتونخوا کې څومره دي یا اوورال پاکستان کې څومره دي؟ آیا دوی له مونږ چې کوم دی نو ډیډلاین ورکړلی کېږي د حکومتي چارواکو اړخ نه؟ دا ولې نه ځي، ولې پاتې کېږي؟ په دې ټول هر څه باندې به مونږ خبرې اترې کوو. مونږ سره ننني پودکاسټ کې زمونږ خوږ جرنالسټ میلمه چې کوم دی ساجد ټکر صاحب تاسو ته پروګرام کې ډېره مننه شاهجي، مهرباني او ډېره مهمه موضوع ده او په کار ده چې په دې خبرو وشي په افغان کډوالو. ټکر صاحب دا راته ووایي چې څومره مهاجرین دي تر دې دمه پورې په پاکستان کې یا خصوصي په خیبر پښتونخوا کې؟ بالکل جی، که وګورو نو په پاکستان کې دا مهال دوه درې رپورټونه دي. یو دا وایي چې 3.7 میلیون دي، یو وایي چې 3.3 میلیون دي، او یو دا وایي چې 3.5 میلیون دي، یعنی 30 لکه یا 15 لکه یا 30 لکه. مونږ به اوسط واخلو لکه 3.5 میلیون 15 لکه افغان کډوال دي. د ټولو نه زیات پکې په پښتونخوا کې دي. په دویم نمبر بیا په بلوچستان کې، په دریم نمبر بیا په پنجاب کې، بیا په سند کې او په اسلام آباد کې دي، او په ګلګت بلتستان او آزاد کشمیر کې شته دي. صحیح. اوس لکه پاکستان د دنیا په نقشه کې لومبی یوازینی ملک دی چې د ټولو نه زیات کډوال د هوسټ کړل. لکه کال 1991 کې چې کله روس حمله وکړه نو په لکونو افغان کډوال راغلل دلته، نو دا شمیره یو وخت کې 50 لکه ته رسېدلې وه. خو بیا هلته چونکې بدلونونه راغلل، لکه مطلب رژیم پکې چینج شول، حالات داسې جوړ شول چې څه پکې واپس هم لاړل، خو د هغې نه زیات بیا بیرته راغلل. نو دا د تلو او راتلو دا سلسله دا 45 کال وشو چې دا شروع ده. خو لکه د ټولو نه زیات تاسو خبره وکړه نو په پښتونخوا کې دي، د ټولو نه زیات کیمپونه هم دلته وو. صحیح. سر دا راته ووایي چې دا هغه دغه والا خبره ده چې تاریخ په تاریخ مونږ تاریخونه ورکوو مهاجرین له. تاسو پرون تلي بورډ بازار ته، تاسو په خپله به د خلکو خبرې اورېدلي، هغې وایي چې مونږ نه ځو. بالکل، دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې تاریخ په تاریخ په لکه بیا کله که مونږ لاړ شو که نه 13-15 کالو کې، په دوی به غږ وشو چې تاسو رضاکارانه توګه لاړ شئ. صحیح جي. او نو څه به لاړل څه به پاتې شو، بیا به څه راغلل. داسې څه ډېره سختي نه وه او د حکومتونو پالیسي هم نه وه. بل دا چې کومې معاهدې شوي دي د پاکستان، افغانستان او د یونیسیات ترمنځ، لکه کال 2002 کې معاهده، بیا کال 2009 کې، بیا کال 2019 کې، بیا کال 2019 کې 4 معاهدې شوي دي د افغان کډوالو په حواله. په دې هم خبره لګه پکار ده چې دا معاهدې د یونیسیار پاکستان او افغانستان ترمنځ شوي دي، او مطلب خو اوس یونیسیار چې کوم دی د هغې نه هم افغان کډوال خفه دي، مرور دي، هغه اډو څه انټرسټ نه اخلي، اډو څه ولې خبرې ټکر صاحب هغوی یې تپوس نه کوي که نه. دا خو د یونیسیار د لاندې و که نه، د یونیسیار لکه مطلب چې دا خو کډوال دي، نو د دوی خصمانه د دوی تپوس پوښتنه. اوس دوی دا ګیله کوي چې هغوی زموږ اډو تپوس نه کوي. پاکستان مونږ ته وایي چې ځئ او هغوی اډو تپوس نه کوي، راځي نه چې لکه هلته څه مسلې دي که نه. دا خبره ده. اوس تاسو دا پوښتنه ډېر زیات مهمه ده چې تاریخ په تاریخ. اوس دا وروستي ځل چې په دوی باندې کوم غږ وشو که نه، نو د سپتمبر اکتوبر میاشت کال 2023 کې په دوی باندې د پاکستان حکومت باقاعده وزارت داخله لخوا دوی ته ویلی شو چې دلته کم غیر قانوني میشته خلک دي، په شمول هغه افغان کډوال چې هغه غیر قانوني دي، په شمول هغه افغان کډوال چې هغه ACC کارډ هولډرز دي، نو تاسو به ځئ، مهرباني وکئ ځئ. نو یوه لړۍ پیل شوه، مختلف کیمپونو په پنجاب کې، سند کې، بلوچستان. نو د هغې ځای نه څه ناڅه خلک لاړل. نو د کال 2023 د اکتوبر د میاشتې نه د مارچ پورې 10 لکه افغان کډوال بیرته ستانه شو. خواوشا په دې 1.5-2 کاله کې بیا چې کله د مارچ میاشت راغله، 11 مارچ دوی ته وروستی نیټه ورکړې شوې وه، دا اوس چې مارچ تېر شه، چې تاسو به دې پورې وځئ. دغه غیر قانوني او په دې کې ټول صرف افغان کډوال نه چې څومره غیر قانوني خلک دلته اوسېدل هغه ټول بار کا او هغه ټول به بار ځي، او ACC کارډ هولډر خو صرف استثناء سره وه POR کارډ هولډرز ته. نو د مارچ په میاشت کې په دوی بیا غږ وشو. نو که تاسو په خیال کې راځي هغه دلته یو دغه جوړ شو چې ځي که نه، زیرمان دی، غوبل دی، او تورخم بارډر ته هم خلک رسېدلي او ټرکونه روانو. بالکل. نو په دغه لړۍ کې هم پس 1.5-2 میاشتې کې 1.5-2 لکه افغان کډوال لاړل.
دلته بیا د وفاق او د صوبې ترمنځ مسله وه که ستاسو خیال کې راځي علي امین ګنډاپور صاحب وایي چې لکه موږ نه چاته پوس نه دی کړی دا خو نور هم زیات شو دلته لکه اصل کې د دا 2 لکه لاړه نو 2 لکه نه خو نور هم زیات دلته رااله واپس دا اصل کې پنجاب په سختي وکړه یا سند نو هغه خو دې ځای نه رااله خو دلته په پښتونخوا کې چونکې د پی ټی آی حکومت دی علي امین ګنډاپور صاحب وایي چې موږ بس نه وباسو یو قسم لکه نه چې هغه شان اکشن نه اخلو نو اوس چا تاریخ ورکړی دی دا خو وفاق وزارت داخله او دا اوس چې کوم تاریخ دی د لازم جی نو دا اوس په دې کې اوس د پښتونخوا حکومت هم دی دا اوس وزارت داخله محسن نقوی صاحب او زمونږ د پښتونخوا حکومت په ګډه په 13 جولای یو غږ وکړو او هغه بشپړ غږ و چې اوس ټول غیر قانوني دي سمیت مطلب چا سره ویزا صرف 2 قسمه چا سره پاسپورت او ویزا شته او خپل اسناد لکه ویزا او پاسپورت دا صحیح دي دا به نور او پیوار کارت هولډرز دام غیر قانوني شو دا ولې دوی ته 30 جون وروسته نیټه ورکړې شوې وه چې تاسو به دې پورې وځئ ونه وتله بیا پکې اسحاقډار لال راغی افغانستان ته بیا خبرې اترې وشوې چې زه یاره دوی مسلې دي جایدادونه دي ماشومان سبقونه وي نو دوی سلار به روباسو نو دا امید پیدا شوی و چې کېدای شي دا نیټه وغځول شي لکه څنګه دا تاریخ په تاریخ وي دې کې ډېره خبره ده چې بیا په دوی باندې غږ کېږي چې وځي او بیا وځي نه نو دا ظلم دوی هیلهمندو خو بیا داسې ناڅاپه یو غږ وشو په 13 جولای د وزارت داخله او د پښتونخوا حکومت لخوا چې اوس دا ټول غیر قانوني دی او ټول به وځي نو آیا اوس علي امین صاحب څه وایي اوس خو کار روان دی په هغې اوس خو هغه مطلب چې ځي روان دي خو صرف دوی دا ویلي دي حکومت او خصوصا د پښتونخوا حکومت چې ډېر په صحیح طریقه لاړ شي په شایستګۍ لاړ شي په لنډي کوتل کې او پېښور کې ټرانزټ پوینټس دغه شوي دي چې کوم امیګریشن پالیسیز دي قوانین دي په هغې باندې عمل درآمد وشي د چا بېعزتي ونه شي چا سره زور زیاتی ونه شي نو د هغې مطابق د هغوی د واپسۍ لړۍ جاري ده د هغه افغان کډوال روان دي اوس کوم چې غیر قانوني دي یا ای سی سی کارډ هولډر دي چې کوم پیوار کارډ هولډر دي نو دوی ته د 4 اګست نه د 14 اګست پورې وخت ورکړی شي چې په دې دوران کې تاسو خپل راټول کې د 1 سپتمبر نه پس په ټولو خلاف کاروایي کیږي ټکر صاحب په دې باندې خو خبره که خو د خلکو کاروبارونه دي کلونو کاروبارونه دي خلک پکې واړه رالوي شو د لسیزو لکه د سره بس کوي کاروبارونو سره بس کوي د افغان تاجرانو کوم ټولنه اتحادیه ده او د بورډ بازار کوم صدر دی نقیب بچا صاحب هغه وایي چې زمونږ د افغانانو په پاکستان کې د 1.5 کروڑ روپو روزګار دی هغه دا وایي چې زمونږ او د پاکستانیانو ترمنځ 10,000 خووشه ودونه شوي دي خپلولۍ دي هغه دا وایي چې دا بورډ بازار 80% په دې کې افغان دي دې ته مینې کابل بازار وایي مینې کابل ورته وایي حقیقت دا دی نو ستاسو دا پوښتنه چې لکه پرون مونږ تللي وو نو د هغې غریبانو ډېرې بلها پوښتنې دي چې مونږ به د روزګار سره څه کوو د روزګار لاره به سي ټکر صاحب لکه دې سره به څه کېږي زمونږ حکومتي چارواکي به څه کوي نو دوی دا وایي د دوی چې کوم لکه تاجران دي هغوی چې مونږ خبرې کوو لګیا یو چې څه لارې راوباسو حقیقت هم دا دی چې دا ډېر لوی سوال دی چې پرون ماته یو کس وی دوکاندارو د کپړې روزګار یې کو چې زمون خو بلا لین دین دی کنه دلته د لکونو کروڑونو روپو په مونږ د خلکو پیسې دي او زمون په خلکو پیسې دي په لاور کې په کراچۍ کې په دې پېښور کې د دې به وایي څه کېږي ښه یو راته وایي چې زما بچیان خو دلته سبق وایي سهار چې راوتم وي راته وایي چې بابا ماله جنډه راوړه د پاکستان ځکه 14 اګست لکه داسې یو بل کې مکس اپ شوي دي دا خلک که نه وي بیا راپسې لوره م آواز وکړو چې بابا مال هم راوړه نو موږ خو 14 اګست هم کوو ټیک ده نو هغوی سره دا دغه دی چې دا نه چې نه ځو خو لکه دا ټایم دی لږ دغه شي ځکه زیات شي بیا مطلب هغوی دا دومره کروڑونو روپو کاروبار خو چې کم دی یقینا په 2-3 میاشتو کې نه راغونډېږي دوی دا اوس هیلم لري او د دوی چې کم مشران دي نو هغوی دا وایي چې زموږ ملاقاتونه دي په هغې کې به دا وایو او امکان لري امید شته دی چې خصوصا بیا د تجارت پیشه خلکو دپاره څه لار راوباسي چې کم دلته روزګارونه دي یا د دوی ویزا سیستم یا پاسپورټ هغه ایکسټینډ شي که نه هغې ته وخت ورکړی شي او دا په انساني توګه په انساني نظر به شاجي دې ته کتلي چې دا خو لکه کار څه دي خو انسانان دي بلکل وخت یې دلته ډېر تېر شو هغوی دا وایي تاسو موږ له زړه د پاسه ځای راکړی دی نو اوس داسې خو مه لېږئ که نه لکه چې د 40-45 کلونو هغه ښه لکه دغه شي
نو په کار د زمونږ چې کوم پالیسی میکرز دي مطلب مونږ وایو کنه مثال ورکو چې نن نو کارونه ټیک دی خو یو خراب نو هغه یو خراب بیا یادېږي هغه یو خراب یادېږي او هغوی سره دا میساج ته دی لکه پرون ورته ما وی تاسو ګوره با استعداد قابلان یې تکړه یې هنرمند یې شاجي چې کوم افغان کډوال دلته پاتې شو نو هغوی دلته چونکې د پاکستان په سکولونو کې سبقونه وي ترانسپورټ ډېر تکړه دي د روزګار ډېر تکړه دي ډېر په صنعتي توګه ډېر تکړه دي بالکل جی نو مې که تاسو لاړ شئ نو دا ښه خبره ده چې افغانستان به جوړ شي نو هغوی بالکل خو لکه دلته دا څیزونه راټولول دا خو وخت غواړي ټایم غواړي دا نو هغوی دا نه وي چې ګینې نه ځو نو دوه درې ځل چې دی له تاریخونه ورکړه ټکر صاحب نو دی له خپل سوچ نو په کار شر دی راغون کړی دا تاریخ په تاریخ کې دوره فلسفه ده چې په دوی بغه شو الګوله به جوړه شو سبهونی ولو به لګل سب واپس را کیسه به ختم شو یا به کیسه ختم شو نو اوس هم دوی دا اګیم سیریس نو چیرې بس تاریخ ورکه بس خبره ختمه نو اوس دویم دا وی چې بس دا خو بس یو اعلان کړی دی خدا ځل حکومت لکه سنجیده ښکاری په دې کې څه مسلې دي او هغه دوه ملکونو ترمنځ او باسي ولې وجوهات سری ټکر سي او باسي دې کې بلا مسلې دي لکه دلته دا سکیورټي ریزنز صحیح جی بیا په پاکستان هم ګوتې اوچتېږي بیا خصوصا د دې سیمې حالات چې څنګه دي که نه نو د هغې مطابق اوس دوی وایي چې یاره موږ خپل سکیورټي ټایټ ساتل غواړو صحیح جی نو دغه لار دغه شوې ده خو بهرحال څنګه چې تاسو وایي چې خصوصا د کاروباري خلکو بالکل جی چې د هغوی په کروړونو لکونو روپۍ دي بالکل نو په کار ده چې د دې لپاره څه لارې چارې ولټول شي هغې خو چې وزي ټکر صاحب نو په توده کې دا سامان هم خرڅي هر څه خرڅي او د هغې نه بیا مونږ غلطه ناجایزه مونږ غلطه بالکل نه دي اخیستل په کار دا بیا سړی ټول عمر یاد ساتي او د چا د 10,000 شی په 2,000 چې والي نو تا ته به 100,000 روپۍ لکه دا هېڅ ګټه نه ده خو د هغه د عمرونو ګیله جوړه کړه د هغه د په انسانیت باور ختم کړه او مطلب چې ځان دی یو غرضي سړی ثابت کړه نو موږ له دا ثابتېدل نه دي که د 100 افغانانو نه موږ څیزونه ارزان والو که نه یو کور په خپل نشو جوړولی او نو دا په کار ده چې زموږ د وسه څه کېږي چې دوی ځي چې موږ د هغې مطابق د دوی سره ښه وکړو چې دوی ښه یادونه ځان سره یوسي پرون تاسو تللی وئ بوډ بازار ته د خلکو احساسات څو ډېر خفګان ډېر خفه دي ډېر درانه دي ډېر دغه جذباتیان دي بل هغوی وایي چې زموږ دلته دا دریم نسل دی هغوی زړونه لګېدلي دي هر دویم کس ځوان به راته ما خو افغانستان نه یې لیدلی چې څنګه به زه خو دلته عادت شوی ما یو ته مې هغه ځای د خوښ دی که دا ځای نه وي زما دا ځای خوښ دی هغوی ما لیدلی نه ډېر کسان پکې تللي هم نه دي ډېر تللي هم نه دي بیا ځینې وایي چې زموږ هلته نه خپل ویش دی نه غم خادیش دی نه څوک پېژنو لکه چېرته به ځو څه به کوو دا سوالونه دي که نه لکه دا جواب غواړي او دا په انساني بنیادونو په کار ده چې د دې جواب میلو شي ټکر صاحب زمونږ چې کوم افغان کډوال دی او ځي تیرو مودو کې هم چې تلنو هغوی هم دغه ګیله لره ده چې یاره موږ سره په بارډر باندې سلوک صحیح نه کېږي نو آیا تاسو څه به وایئ چې سلوک څنګه په کار دی ورسره نو اوس خو ګورئ زمونږ د سایډ نه د پاکستان د سایډ نه دا ځل پاکستان وزارت داخله او زموږ د خیبر پښتونخوا حکومت دا ټیک ټاک ګامونه اخیستي دي بریفنګ یې ورکړي دي چې دوی ځي نو امیګریشن چې کوم قوانین دي په هغې به ټیک ټاک عمل کوئ دا ټرانزټ پوینټس چې دوی لپاره چیک اینډ بیلنس به په دې باندې د پاسه وي بالکل به وي چې کم ټرانزټ پوینټس دي په لنډ کوتل پېښور کې چې دوی راشي څه مسلې که څه شکایت یې وایي دی چې د هغې خلاف د هغې خلکو خلاف هغه هر څوک دي چې دوی تنګوي نو چې د هغوی خلاف کاروایي واخلي خو خبره دا ده شاجي چې دا نارمل حالات نه دي لکه دوی په نارمل حالاتو کې نه دي روان پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ ښکار دي نو په دې کې بیا سکیورټي ټایټ ساتل تپوس پوښتنه کول سکروټني کول دا ضرورت شي د ریاستونو خو د دې باوجود مونږ خواست کوو زموږ چارواکو ته بالکل چې د دوی خیال وساتي د دوی نه تپوس پوښتنه دي خفه کېږي په یا عزت خفه کېږي انسانان دي مسلمانان دي خصوصا د زنانو سره چې کم ډېر په احتیاط دا زموږ خویندې میندې دي پښتنې چې دوی ځي چې په درناوي لاړې شي چې هلته په ښه دغه کې مونږ یاد شو یاد کړي پرون ما تپوس ته وکړو مې ځای نو ځان سره به یادونه څه وړی ښه به یې که بد به یې تراخه به یې خواږه به یې یاره خدای دې عزت وکړي ما ته وایي نه بد خو سوال نه پیدا کېږي وایي دلته مونږ نمک خوړلی دی یو ځای کې چې سړی پاتې شي یا به د یو ځای بد وایي نو داسې درانه خلک ګوره هر ځای کې خو بد خلک وي وي به داسې په یورپ کې ناست ځینې افغان ملګري هغې ناست دي نو بد رد وایي بالکل هر څه که نه نو هغې ته نه دي کتل پکار اکثریت دلته څه دی
چې په کیمپونو کې اخرنه سوال ټکر صاحب راځم پروګرام ټایم هم ختميږي. اخرنه سوال دا چې د افغانستان چې کوم حکومتي چارواکي دي دي ځینې کسان چې هغې له څه پکار دي؟ هغې له خو ګوره هغوی له خو ډېر څه پکار دي. پاکستان خو د خپل وس مطابق لګیا دی، هر څه کوي که نه، پوینټونه یې جوړ کړل، په غږ کوي، تا خبره تاریخ نه تاریخ ورکوي، ټیک شو. اوس په افغانستان کې هغې خو ځان داسې کړی دی چې لکه بیخي بېغمه وي، اډو تپوس یې نه کوي. زه وایم چې د افغان کډوال د یونیسیار سره سره د خپل افغان دولت نه هم ګیله وکړي پکار ده چې تاسو نه زموږ تپوس کوئ، ښه هلته بیا چې لاړ شي چې د دوی دپاره به صحیح که به نه وي. ریسپانسیبیلیټي ده. لکه دا خو یو پردی ملک راغلل 45 کاله، دلته بیا ولس لخوا دوی ته ویلکم، هرکلی، کیمپونه، غمخادی، چې افغان ملګری د بس نه دی منې کړی چې ته کوشه ګنډیری مه خرڅوه، ټافیانې مه خرڅوه، مزدوري مه کوه، تا لکه دلته دوکان مه کوه، چا هم ورته څه نه دي ویلی او دا هغوی مني. ګینې ایران هم ګاونډي ملک د افغانستان هلته چې د افغان کډوالو سره څه عمل کېږي هم هغوی ته پته ده چې هلته ورسره څه کېږي. خو دلته خو په پښتونخوا کې ټول پښتانه دي، نو پکار ده چې افغانستان حکومت یې زیات په دوی خیال وساتي. ډېره مننه ټکر صاحب چې تاسو موږ له خپل قیمتي وخت راکړو، دغه خبرې مو سره شریک کړې او زموږ حکومتي چارواکو له پکار دي چې ښه اطمینان سره یې ولېږي او ښه مینه محبت ورله ورکړي. اخرنی ټایم یې دی چې هلته کې موږ په ښه نوم باندې یاد شو. د هغې چې کوم حکومتي چارواکي وي هغې له هم پکار دي چې خپلو کسانو ته خوشحاله شي او په خوشحالۍ باندې خپل وطن ته روبلي او هلته والله ښکلي کاروبارونه ورکړي. دا نننی پوډکاسټ در بل پوډکاسټ پورې مال او زما ټیم لره کې اجازت. د لوی الله په امان.